زمونږ ستاسو دپاره مثال دا دی چې که تمامه دنیا ستا شي دنیا دا نه پاتې کېدو واله ده که تمامه دنیا ستا شي ما درته مخکې یو مثال ویلو حضرت ابراهیم علیه السلام په دور کې سکندر ذوالقرنین دا یو بادشاه تیر شوی و داسې بادشاه چې په تمامه دنیا باندې الله دته حکومت او سلطنت ورکړی و او قرآن د هغه د بادشاهت هغه آثار چې ذکر کوي چې حتی بلغا مطلع الشمس مشرق او مغرب او شمال او جنوب د تمام ځمکې بادشاهت ورته الله ورکړو دغه سکندر ذوالقرنین چې کله وفات کیږي که نه چې وفات کیږي نو یو وصیت یې وکړو وصیت یې څه وکړو وصیت یې دا وکړو وی ما چې کله په قبر کې دفن کوی وی زما دا دواړه لاسه به د قبر نه بهر پرېږدئ زما ټول بدن به نه پټوي چا ورته وی حضرت دا ستاسو چې دا کوم وصیت دی دا خو ټیک نه دی ځکه د میت ټول بدن پټول چې کوم نن هغه دا ضروري دي نو وی داسې نشي کېدی نو بیا سکندر ذوالقرنین ورته وایي زه په دې کې دنیا او د دنیا د انسانانو ته یو پیغام ورکوم وی څه پیغام وی پیغام دا ورکوم چې یو سړی زما قبر ته راشي او زما د قبر نه بهر زما د خالی لاسونه وویني که نه نو دته به دا یقین وشي چې سکندر ذوالقرنین د تمامي دنیا بادشاه دی خو چې د دنیا نه تللی دی نو خالی لاس تللی دی چې د دنیا نه تللی دی نو خالی لاس تللی دی هېڅ ځان سره نه دی وړي نو ګوره یاد ساتئ دغه د دنیا حقیقت دی دنیا ته چې راځو خالی لاس راغلی یو چې د دنیا نه ځو خالی لاس به ځو دنیا ته چې راتلو رڼو ګورې څه زمونږ ستاسو خپل اختیار نه چې د دنیا نه ځو زمونږ ستاسو به خپل اختیار نه ځان له آخرت دپاره ځان له قبر له ځان له چې کوم نن هغه د الله تعالی په دربار کې د پیشۍ دپاره څه غم وکوي نو عرض می دا کو چې ګوره دنیا دا ګوره دوکه کوونکی دی انسان دوکه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وایي چې کله د معراج په شپه باندې تلم که نه نو وی جبریل امین ناته وی چې د الله پیغمبره که چېرته څوک آواز درکوي نو ګورې به ورته نه جواب به نه ورکې نو وی چې تلمه که نه نو یو بوډۍ زنانه ده او کالی چې کوم نن هغه په ځان باندې انبار کړي دي ځان یې ښه سینګار کړی دی وی راته د ښي طرف نه راله وی راته وی چې السلام علیکم یا رسول الله وی چې ما ورته داسې وکتل نو وی هسې په ما باندې خو نه لګېده نو مخ مې تې بل خوا واړو مخ مې تې بل خوا واړو وی بل طرف نه راته راله چې السلام علیکم یا رسول الله وی ما تې مخ بل خوا واړو وی بیا یې د شاته نه اوازونه راکول جبریل امین ورته وایي د الله پیغمبره جواب خو دې نه دی ورکړی جواب خو دې نه دی ورکړی رسول الله مبارک ورته وی نه وی ما چې ورته وکتل وی بوډۍ وه او دا کالي په ځان باندې انبار کړي نو هسې به د غونته کې لګېده هسې مې به د لګېده جواب مې ور نه کنو وی ښه وی دا الله پیغمبره وی دا دنیا وه دنیا وه راغلی وه که چېرته خبرې دې ورسره کړی وی که نه امت پرې ټول دنیا پسې لګېدلی و امت پر ټول دنیا پسې لګېدلی نو زه کله کله سوچ کوم زوام ښه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم جواب نه دی ورکړی که جواب یې ورکړی وی نو بیا خو به پکې اسیم دا حل دی اسیم دا حل دی او بیا خو به چې کوم نن هغه بلکل بل څه به نه نو عرض مې دا کو چې دنیا انسان د دې دنیا دا پړک پړوک د دې دنیا دا نشې تماشې د دې دنیا دا وقتي محلات او بلډینګونه د دې دنیا د حالات دا دولتونه په دې باندې ګوره مه دوکه کېږئ ښه په دې مه دوکه کېږئ ځان له د آخرت سودا وکئ ځان له آخرت وګټئ دغه دنیا فاتې ده که د تمامي دنیا بادشاه شي هغه نه به هم پاتې مخکې ما درته یو مثال ویلو د دې دوبۍ چې کوم خلیفه و خلیفه زید شیخ زید بن النهیان نوم یې په دنیا کې سلورم چې کوم نن هغه مالدار ترین شخصیت وکړه سلورم مالدار ترین شخصیت هغه د دولت هغه ډو څه شمار نو خو چې کله ورته مرګ رالی ګوره یاد ساتئ نه یې ځان سره درهم وړل نه یې ځان سره هغه سونا او چاندي وړل نه یې ځان سره هغه بادشاهت وړو بس په تورو خاورو کې بس دقسې یو کفن یې ترنه راچاپېره کړو په دې ځمکه کې ورخښ که په قبر کې نو
رونو زمونږ ستاسو دپاره مثال دا دی چې که تمامه دنیا ستا شي دنیا د نه پاتې کېدو واله ده که تمامه دنیا ستا شي ما د